أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود رواه البيهقي في شعب الإيمان حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی چې په خلکو باندې به زمانه وروسته او داسې دور راشي چې په نوم باندې مسلمانان به ډېر زیات او اسلام چرچه به وي اسلام 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 خو د اسلام دا نوم به وي خو په اسلام عمل کوونکي به نه کم وي قرآن به موجودي قرآن څوک نشي ختمولی خو په لیکلو کې به موجودي خلک به عمل ورباندې نه کوي جماعتونه به وي خو غټ غټ جماعتونه به یې جوړ کړي خو منزله به پکې څوک نه راځي علما به وي داسې نه چې ګنې څوک به قرآن چاته نه ښیي یا به جماعت کې امام نه وي هر څه به وي علماء چې کوم یې نو هغه به د اسمان د لاندې چې کوم خلک وي نو په هغې کې د ټولو نه بیکاره مخلوق به د دې شي دی به د خپل ځان دپاره هغه خلک امامان او علماو جوړ کړي چې کوم خلک په مخ د ځمکه په دې کې د ټولو نه کمزوري او بیکاره او شري خلک او چې کله علما بیکاره شي او علما د شر نه ډک شي نو تخرج الفتنة من عندهم تخرج الفتنة فساد به هم د دغه علماو نه خورېږي ځکه پوهېږي به نه او خلکو راهنمایي به کول غواړي چې سړی پوهېږي نه نو د نورو خلکو به څه راهنمایي وکړي وفیهم تعودو او بیرته به همدغه علما چې دي نو دا به د دې فتنې بیرته ښکار کېږي هم ځکه چې خلکو ته غلطې ووې خرابه خبره ورته وکړي نو څوره دی خو به هغه وکړي خو وروسته به لعنت پتا بیرته لیږي نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اسلام په حقیقت کې هغه دی چې کله د اسلام په اصولو سړی عمل وکړي په قرآن باندې ایمان راوړل صرف په کتاب کې لیکل نه دي بلکې د قرآن په احکامو باندې عمل کول دي او جماعت جوړول یوازې نه دي چې ګنې جماعت جوړ کړي جماعت ته تلل دي د عباداتو دپاره د عباداتو دپاره جماعت ته تلل دي نو چې عبادات نه وي نو په جماعتونو باندې به څه وکړي او علما چې دي نو علما به هغه خلق به خپل پیشوایان جوړی چې کوم خلق پوهېږي چې د علم خو کړی که نه علم ورسره وي او علم یوازې نه چې سړی په مخ ورته ګوري که نه دا علم کوي څه ووایي څه که ویل او کولې یو شانتي نو دې مطلب دا دی چې دا عالم با عمله دی او چې ویل او کولې بیل بیل شاني د دې مطلب دا دی چې دا علما شر من تحت ادیم السما دي نو بیا به نقصان به د دې څه راځي چې سړی ځان ته مسلمان وي د اسلام په اصولو عمل نه کوي قرآن ورسره پروت یو ځان پرې نه پوهه کوي جماعت ورته موجود دی او منزله ورته نه ځي امام یې نیولی دی خو امام یې چې دی نو هغه د څه نه خبر نه دی یا عمل نه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فتنې به راځي نو په دې فتنو به اول عام خلک شکار کېږي او بیا به خاص خلک شکار کېږي وعن علي د حضرت علی رضی الله عنه نه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یوشکو قریب ده ان یأتی چې رابشي علی الناس په خلکو باندې زمان و زمانه لا يبقى نبی من الاسلام د اسلام الا اسمه مگر نوم د اسلام دمن که انفرادي ژوندوالی هم د اسلام اصول پکې نشته او که حکومتونه موالي نو هم د مسلمانۍ په کاړو څه شک څه شان نشته ټول خلک برګنیان دي که حکمرانان دي او که میجران دي او که
افسران دي او که سیاستدانان دي بارګینیان دي بس د خپل ځان د پیسو او د خپل جیداد غم دی ورسره د خپل پراپرټي او د خپل سټیټس غم دی ورسره د اسلام غم وسړولستن لا يبقى من الاسلام الا اسمه پاتې بنشي د اسلام مگر تش نوم به پاتې شي ولا يبقى او پاتې بنشي من القرآن د قرآن الا رسمه مگر صرف هغه تحریر کتابونه مساجدهم جماعتونه د دې بعامره خمدیدار جوړي خو هي دا به خرابي من الهدى د هدایت دلاس علماءهم عالمان به شر من ناکار د هغه خلکو نه به تحت ادیم السما چې د اسمان درې سرمنې نه لاندې دي من عندهم تخرج الفتنه د دې علماو نه فتنه راوځي وفيهم تعود وبرته وپدی ختميږي درشان حضرت زیاد بن لبید یو صاحب دی هغه وی چې موږ یو ځل ناسو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ملګری تاسو ستپوسونه ته کول نو ستپوس دی وشو د پیغمبر علی السلام نو پیغمبر علی السلام ورته جواب ورکو هغه کوم خبره چې کوله خلید کم تپوس کړه واغې ذکر نکړه د پیغمبر علی السلام جواب ذکر وی پیغمبر علی السلام نه ولک تپوس وکړو نو پیغمبر علی السلام وته دا ته چې سوي دا به ال کیږي کله چې علم ختم شي ذاک عند اوان ذهاب العلم دا به هغه وخت چې کله علم ختم شي نو ما وته وی چې دا زیاد وی ما وته وی چې الله پیغمبر سوال بل سړی کړهو پیغمبر جواب ورکو خو د پیغمبر په جواب زه حیران شوم نو ماته تاسو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف يذهب العلم علم بس ختميږي ونحن نقرأ القرآن حال دا د موږ قرآن وایو ونقرئه ابناءنا او موږ دا قرآن خپل بچو ته وایو وابناؤنا ابناءهم او زمونږ بچی به چې دی نو هغه به خپل بچو تر قیامت دوره د پورې د شي وای نو چې قرآن خلک وي څنګه به ختم شي نو فقال پیغمبر علیہ السلام راته وی سکلت کا امک ابي دې در باندې پوره شي یعنی ترې دا ابي نه مړ شي مور دې باندې وجاړي زیاده ما ته هوته ان كنت لاراك من افقه رجل بالمدینه ما ته هوته په دې مدینه کې د ټولو نه پوهه سره ښکارې دي ته په دې نه پیږي نو وبيراتوي اوليس هذه اليهود ولدي يهوديان با والنصارى او دي عيسایان با يقرؤون التوراة والانجيل ولدي بتوراة وانجيل نه ویلسا دي خپل بچو ته نه ویلسا ویل به خلا يعملون بشيء عمل به پنکاو نو چې عمل پنکه نو په خپل ورورو یا غم ختم شي نو په دې وجبانه قران بنیادی طور دی د عمل لپاره چې عمل پنکه نو د عمل د نشوالي د وجنه ګوره قران کې یو حکم دار چې خپل بچو لبا خپل خويند ورونو لبا میراث یو شان ورکې چې کم د شریعت صدا نو موږ پاره عمل پرې خو دنو وسه چاته مسله یاد اینا نو چې عمل پرې دي نو هغه مسله مې رسې ختم شي دغه شانې اسلامی حکومت جوړول چې دي د مسلمانانو فرض دي نو چې هغه د موږ عمل پرې خو د اسلامی حکومت نه جوړو نو اوس خلکو ته اسلامی حکومت مسلې یاد دي نه دغه شان قرآن احکام چې دي دا په خپل ملک په عدالت کې نافذ کې نو موږ هغه نه دي نافذ کړی چې نم دي نافذ کړی د لړ میکاله یا د خپل رسمونو رواجونو باندې عمل کو نو اوس د اسلامی سیاست مسلې موږ ته یاد دي نه نو چې کله عمل ختم شي نو په خپل ورته شي نو عن زیاد ابن لبید د حضرت زیاد بن لبید نه روایت دی قال دی وی ذکر النبی ذکر وکړی شو د نبی صلی الله علیه وسلم مخه ته شی اند یو چیز فقال نو پیغمبر علیہ السلام وتوی ذاک دغه کار بکیږي عند اوان پاغه وختونو ذهاب العلم د تلو د علم کې قلت ما وتوی دا زیاد وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وكيف يذهب العلم څنګه به علم ختميږي ونحن مونږ نقرأ القرآن مونږ په خپل قرآن لولو ونقرئه او لولوی ابناءنا خپل بچوتا ويقرئه او لوليب ابناؤنا زمن بچي ابناءهم خپل بچوتا الى يوم القيامه القيامت پورې نو فقال غرت وی سکلتک امک مور دې دربانی بورشي زیاده ان كنت لاراك من افقه رجل ان كنت ومذ لاراك تما تخکارې من افقه رجل وخيار سړی بالمدینه په مدینه کې اوليس هذه اليهود والنصارى ولد يهوديان ونصارى نلولي القران التوراة والانجيل قران او التوراة والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما لا يعملون عمل نکي بشيء په یو مسله مما د اغه فيهما چې پدې کې دي
رواه احمد وابن ماجه ورواه الترمذي وكذا الدارمي عن ابي امامه وعن ابن مسعود حضرت عبد الله ابن مسعود بل صحابي رسول الله غوي وما ته پیغمبر علیہ السلام وی چې عبد الله تعلم العلم علم کوي خا قران زکوي حدیث زکوي ایوا دې ځان لم کوي بلکې وعلموه الناس دا علم بیا نور خلق ته او تعلم الفرائض د میراث مسلې یاد کی خان میراث مسلې یادوي وعلموها الناس او نور خلق تم دا مسلې یاد کی او تعلم القرآن د قرآن علم یا حاصل کی وعلموه الناس او نور خلق ته هم تعلیم ورکي ولی زب ټول عمر ژوندې نه هم چې تاسو ته به د میراث مسلې تاسو به مسله را دي او د به درته هم چې دسي تقسیم کړي زب ټول عمر ژوندې نه هم چې د قرآن وضاحت تاسو ته کوم تاسو په خپل ځان له قرآن یاد کې هر سړی او په خپل د میراث مسلې هم یاد کې او عام فرایض او سنن مستحبات هم یاد کې ځکه فإني ذا امرؤ یو سړی به مقبوض زبم اخر مرم دنیا نه بزم والعلم او دا علم چې دی سینقبض دا بم ګورې د نو چتیږي څنګه چې انسانان نه روح چتیږي دغه شان د دنیا نه به علم هم چتیږي او چې علم وجد شي نو یظهر الفتن بیا به اوت بوتی شروع شي چې خلک علم نه کوي قرآن نه یادي ترجمه نه یادي احادیث نه یادي نو بیا به خلکو په اوت بوت ورپسې شي نو یظهر الفتن فتنه بخکاره شي اوت بوتی به شروع شي او دونه به د خلک د علم نه خبر شي چې یختلفو اثنان دو کسب په جګړې پی فریدتن د یو فرض حکم په باره کې او لا یجدو احدن بل سړی به ورته داسې نه میلاویږي یفصلو بینهما چې د دې دواړو په منځ کې فیصله وکړي بالکل دا حالت په دې وخت کې زموږ جوړ شوی دی په فرض منځونو کې تاسو ګورئ دا اوس چې دا کم مسلکونه او د خلکو د مولیانو او د یامیانو اختلافات په څه کې په فرض منځ کې هم اختلاف یې دا ټیک دی او دا ټیک نه دی حال دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت نه چې کوم منځ را روان دی نو خلکو نه دی پرېښی چې ګنې چا نه هېر شو مسلسل سلسله به سلسله را روان دی پر دې باوجود یو به وایستا دا مونږ نه رټېږي بل به وایستا دا مونږ نه رټېږي او داسې پکې څوک نشته چې هر دې دواړو په منځ کې فیصله وکړي چې هلکه دا داسې دی او دا داسې دی نو په دې وجه باندې په فرایضو کې چې کوم سړی جګړې کوي او دغه پکې جوړوي د دې مطلب دا دی چې دا د علم نه بالکل بې بهره دی حتی یختلف اثنان فی فریدة تر دې چې مختلف بشي اختلاف به پیدا شي د دوو کسانو فی فریدة په فرض مانځه کې هم لا یجدو نه به موني احدا څوک یفصلو چې فیصله وکړي بینهما دواړو په منځ کې رواه الدارمي ودار القطني حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل یو فرمایل د علم مثال ورکاو ګوره علم او خزانه دا دواړه یو شان دي سړي سره ډېرې پیسې دي بینک اکاونټ دی دا او علم چې سړي سره علم دی دا دواړه یو شان دي دا یو خزانه ده علم هم خزانه ده او د پیسو جمع چې ده هم خزانه ده نو بعد خلک پیسې جمع کی راټ جمع کوي نه په تاڼه لګي نه په تحصیل لګي نه په مدرسه لګي نه په جماعت لګي نه په غریب لګي نه په خپل لګي بس جمع کوي یې صرف او بل سړی دی هغه که په جماعت کې ضرورت راغی د 100 روپو جو التم لګي که په مدرسې کې راغی التم لګي که په لار د غټولو کې ضرورت راغی التم لګي که په اوبو پیدا کولو کې ضرورت التم لګي او پیسې غریب باندې انفاق دی التم لګي په مسکین انفاق دی التم لګي نو پیسہ چې څومره ورسره د خپل وس مطابق هغه جمع کوي او بیا یې لګي هم نو دا کنز او دا خزانه چې دی جمع کوي او بیا ته لګي د الله په لار کې نو دا ولا الله جمع کوي چې کله د الله مخې لور شي التی ولا الله راوالي وي دونه دې پرتی دی وسېواله نو بیا وسړی څومره خوشاله الله دې زموږ دغه شان خزانه نصیب دغه شان علم دی یو سړی ډېر معلومات حاصل کړي قرآن یاد کړي حدیث یاد کړي نو دا یو خزانه ده پرته ده خو که ده بل ته وښودله چاته ترجمه ښودلې چاته حدیث ښودلې چاته دینی مسله ښودلې چاته چې کوم دی نو پټۍ سپاره ښودلې نو دا د دې علم په وجه باندې د ده نه وروسته د شاګردان دغه نه وروسته د هغه شاګردان دغه نه وروسته د هغه شاګردان نو د هغې هر یو ثواب به ده ته راځي نو چې د الله مخې له ورشي نو د ثوابونو یو ډیری به ورته ولاړي الله تعالی دې زموږ دغه شان علم نصیب کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې مثل علم لا ينتفع به مثال د هغه علم چې د هغې نه څوک فایده نه اخلي کمثل کنز پشانت د هغې خزانې دی لا ينفقو چې نه خرچ کولی کېږي منه د هغې نه فی سبیل الله د الله په لار کې رواه
احمد والدارمي وعن ابي هريره ده حضرت ابو هريره روایت ده قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مثل علم مثال دا علم لا ينتفع به چې پیدا ناغسته کیږي دا غینا کمثل کنز پشانت دا غی خزانه ده لا ينفق چې خرچ نه کیږي منه دا غینا فی سبیل الله د الله په لار کې دا حدیث احمد او دارمی دواړو کتابونو نقل کړی دی الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك